أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا سورہ نساء دا آیات نمبر 1 ستجدون آخرین اجردی چه تاسو بیا پیدا بکی آخرین نور کسان یریدون چاوی غواړي ای یامنوکم چستاسو څخه امن سی ويامنوا قومهم او د خپل قوم څخه هم په امن سی كلما هر کله ردو چې دوی را وغوښتل سي الى الفتنه او فتنه ارکسو فيها په دې فتنه کې ورغورځول شي فإن لم يعتزلوكم كثير هغوی ستاسو څخه ګوښه نسول ويلقوا اليكم السلام او تاسو ته د صلح وړاندیز پیش نکړي ويكفوا ايديهم او تاسو څخه خپل لاسونه منع نکړه فخذوهم پس هغوی ونیسي وقتلوهم قتل یکړي حيث ثقفتموهم چیرې چې پیدا کړ واولئکم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا دا خلق جعلنا مشګرځولې دي تاسو د پاره عليهم پر هغوی باندې سلطانا مبینا واضح حجت او ښکارا قوت د دې آیات د مخکې آیاتو سره مناسبت دادي چې الله عزوجل فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم پدې کې یو ډله بیان کړ چې یو ډله تاسو تراسي او د هجرت نیت یې کړی وي بیا بیرته هجرت پریږدي مرتد شي دوه ډله بیا بیان کړ چې الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق اوس الله تعالی پدې کې درې ډله بیان کړ د دې آیات شان نزول کې لیکلي دي چې د غطفان او بنو اسد د قبیلو ځینی خلک دا مدینه منوره ته راغله او په خله د ایمان اظهار وکړ د دې لپاره چې د مسلمانانو د غریب څخه په امن شي او خپل قوم ته چې بیا ولاړ له هغوی ته ویل چې موږ ایمان نه دی راوړی موږ به پر مار یا لړم ایمان راوړو دا خو امکان نه لري نو خپل قوم ته بیا دا ځکه ویل چې د خپل قوم په امن شي نو دا کافران شدید منافقان و دا د غطفان او د اسد د قبیله وي چې د مکه او مدینه په لار کې اوسېدل نو د دوی په ارتباط قران کریم کې دا آیاتونه نازل شو چې یو بل فرقه بدر تراسي او وی ظاهرا دا وایي چې موږ ایمان راوړی دي تر سوچ تاسو څوم په امن کې ځانونه او د خپل قوم څخه هم په امن کې لیکن دومره بد خلک دي چې هر کله فتنې ته را دعوت کړي بس دوی په دې فتنه کې در هر چا ډیر لویدلی الله فرمایي ستجدون جردی چې تاسو به پیدا کړی اخرین نور خلک چې د دې خلکو بدا حالت وي یریدون دی بغواړي د دوکې د فاره ايامنوکم چې تاسو څخه ځانونه په امن کړی ويامنوا قومهم او د خپل قوم ځانونه په امن کړی تاسو توای تاسو سره یو قوم توای تاسو سره یو او د دې سره سره دا طبيعت او مزاج دی کلمہ هر کله ردو چې دوی را وګرځول سي ال الفتنه فتنه او فساد لره د مسلمانانو په مقابله کې جنگ لره اور کسونو ورځول سي فيها په دې فتنه کې نو بس په دې فتنه کې ولويږي د مسلمانانو په خلاف په جنگونو کې برخه واخلي نو دا خندق په جنگ کې بیا دوی شرکت کړیو په لم يعتزلوکم نو د دې حکم دادي کچیر دوی تاسو څخه ګوښه نسو یعنی صلح عملی نکړه په کومه ظاهری خبره چې دوی کړه د پاغه وفا و نکړه وَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ کچیر دوی تاسو څخه ګوښه نسول وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ او پیشنه کوي تاسو لره السلام صلح ويكفوا ايديهم او منع نکړه خپل لاسونه تاسو مقابله کوله وخذوهم نو بیا دوی ونیسی وقتلوهم او قتل کی حيث ثقفتموهم چیرې چې تاسو هغه پیدا کړی چیرې چې مو پیدا کړل بس حالت رانیسی
اولائکم دغه خلق جعلنا لكم مشگر زولی دی تاسو لرا علیهم فاغیبانی سلطانا مبینا واضح دلیل یعنی د هغوی د قتل د پاره تاسو ته شرعي دلایل پلاس درغل چې هغوی منافقت وکي نه په صلح عمل وکي نه استاسو خپل لاسونه منع کړل او نه اعتزال وکي نه ګوښسول نو بس پر دوی باندې موږ تاسو ته شرعي دلیل پلاس درکړی دي هر ځای چې پلاس درله قتلوي اولائکم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا نو دا خلق چې دی ګرځولې دي موږ لكم تاسو د فار عليهم فاغوي باندې سلطانا مبینا واضح دلیل چې دا د الله تعالی رحمت دی او تاسو ته واضح دلیل او حجت ګرځولې دي وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة وما كان لمؤمن او هیڅ مناسب نه ده زیبا نه ده لمؤمن مؤمن لرا ان يقتل مؤمنا چاغه د قتل کی مؤمنا مؤمن الا خطأ مگر کواقی سینو خطا بوي ومن قتل مؤمنا کچا قتل کی مؤمنا مؤمن خطأ فخطا باندې وتحرير رقبه مؤمنه آزاد ولدي رقبه د یو غاړي مؤمنه چې مؤمنه وي ودیه مسلمه او فردیه ورکول دي الى اهله ولد واهل لرا الا ان يصدقوا مگر په هغه صورت کې چاغوی معاف کړي وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ كَشِيرِ وَدَا مَقْتُلْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ دا هغه قوم چې تاسو دشمنان دي او هو مؤمن حال دا چاغه مؤمنو وتحرير رقبه مؤمنه نو بیا آزاد دل دي د یو مؤمن غاړي وما كان لمؤمن د دې آیاتو د مخکنیو آیاتو سره مناسبت ده شریعت تاسو ته د دې اجازه درکې چې کافران که په دغه شرایطو باندې عمل ونکړي لکه دا تاسو چې ورته بیان کړیو نو بیا چې تاسو هر ځای پیدا کړه قتلوي د حربي کافر بیا یې مپرېږ نو دې آیاتو کې بیا الله تعالی فرمایي چې د کافرانو د قتل د اجازت سره سره دا لازمي ده چې تاسو احتیاط وکړئ چې د مؤمن قتل پیښ نشي ځکه څومره چې د کافر قتل اجر لري دومره د مؤمن قتل سزا لري او الله تعالی په ناراضه کیږي نو تاسو د هغه څخه ځان وسات نو د دې آیات مخ کې آیات سره مناسبت دادي وما كان لمؤمن جائز نه ده لمؤمن مؤمن لرا ان يقتل چې قتل دي کې ابتداء مؤمنا یو مؤمن الا خطا مگر په خطا یعنی که واقعي سي قتل جني نو هغه به خطا وي نو په خطا کوم قتل واقعي سودا به بیل خبره ده ومن قتل مؤمنا کچا قتل کی مؤمنا یو مؤمن مسلمان خطا فغلطی بانی ودا غد فارد الله تعالی او د بندگانو دواړو حقوق قربانی ستا نو په حقوق کې دادی چې په تحریر رقبه آزاد ولد یو مسلمان غلام یا منزي مؤمنه چې مؤمن وي ودیه مسلمه او کامل دیت ورکول دی الى اهله داغه ورسول لره داغه اهل او خاندان لره کوه کنوا بیانو بیت المال تدادیت ورکول کیږي الا ان يصدقوا مگر دا چې دغه ورثای معاف کړي یا ټوله معاف کړي نو ټوله معاف سو یا یو یا دو کسان معاف کړي نو هغه اندازه معاف سو فإن كان من قوم کچيري و دغه مقتول خطاء من قوم د داس قوم څخه او عدو لكم چاغه قوم تاسو دشمن دي یعنی دغه کس چې دا مؤمن دي دا د داس قوم څخه چې هغه کافران او حربي کافران دای په حربي قوم کې اوسېدي او کوم وجه و چې پکښه اوسېدي او هو مؤمن او دا حال چې دی مؤمنو فتحرير رقبه مؤمنه نو بیا آزاد دل دی رقبه مؤمنه د یو غلام مسلمان غلام یا منزي آزاد دل دادیت دی بیا به سړی د دې کفاره ورکي په دې آیاتو کې الله تعالی د قتل خطا او د قتل عمد او د هغه د حکم چې دیت او کفاره ده د دې احکام بیانې اصل کې قتل
ابتداءً دا پر اته قسمه باندې دي. ابتداءً د قتل اته قسمه دي، ځکه مقتول دا د څلورو حالو څخه خالی نه دی. دا څوک چې مقتول سي قتل کړي سي نو دا به یا مؤمن وي او یا به ذمي یا مستأمن وي. ذمي او مستأمن او معاهد دا درې سره یو دي. ذمي هغه کافر ته وایي چې د مسلمانانو په ملک کې د اسلامي حکومت په اجازت باندې اوسېږي، لکه دا زموږ په ملک کې چې د هندوان او سکان دا اوسېږي. او مستأمن به هغه کس ته وایي چې د تجارت د پاره یا د کوم بل کار د پاره د چلنډې مودې د پاره اسلامي ملک ته راشي. د مستأمن کافر د پاره وای په اسلامي ملک د اوسېدلو د پاره تر یو کال زیات اجازت نشته، بیا به وځي بیرته. او بل معاهد دی، معاهد هغه کافر دی چې ستا د هغه سره معاهده سوي، صلح دي سوي. نو دوم داري اول مؤمن دی، دوم ذمي دی، دریم مصالح او مستأمن دی، او څلورم حربي یعنی هغه چې ستا سره جنگ کی. نو څلور قسمه مقتولین راځي، یا به مؤمن وي، یا به ذمي وي، یا به مصالح او مستأمن وي، او یا به حربي وي. وس دا څلور قسمه چې دي نو قتل بیا د مقتول په اعتبار پر دوه قسمه دي. یو قتل عمد دی، یو قتل خطا. نو که قتل عمد راواخه یو سړی مؤمن قصدن قتل کی، دا یا خطا ان قتل کی، دا دوا. او یا ذمي قتل کی قصدن، دا درې. او یا خطا ان قتل کی، دا څلور. یا مصالح او مستأمن قتل کی عمدن قصدن، دا پنځه. او یا خطا ان قتل کی، دا شپږ. او یا د حربي قتل کی قصدن، او یا خطا ان، دا اته. نو اته صورت را. اوس د دې اتو صورتو حکم درته بیانې پر روانو آیاتو کې. د مؤمن د قتل په ارتباط خو کې قصدن قتل کی حکم په سورته بقره کې تیر شوی دی چې بیا پر هغه باندې قصاص اخستل کیږي. او کې خطا ان قتل کی د دې مؤمن خطا دا بیا دیت هم لري او کفاره به هم ورکي، هدیت به هم ورکي. او کې چیرې بیا ذمي قتل کی کې قصدن قتل کی ذمي، نو په هغه صورت کې د مسلمان څخه قصاص اخته کیږي. او کې خطا ان قتل کی دیت به ورکي. دا په احادیثو کې ثابت دي. مصالح کې قتل کی قصدن نو هم دیت به ورکي، او کې خطا ان قتل کی هم به دیت ورکي. د مستأمن په ارتباط هم داغه مسله. حربي خو نو قتل اگر سری فرض دی چې تبه قتلې کدي قصدن قتل در تروا دي، نو خطا ان خو به خیر روا دي. چې قصدن قتل روا دي د محارب کافر، نو خطا ان خو به خیر روا. دا اته قسمه سوا دا قتل په اعتبار باندې. قتل بیا خپل په ځان کې دوه قسمه دي، یو قتل عمد دی، یو قتل خطا. قتل عمد بیا په خپل دا پر دوه قسمه دي، یو قتل عمد دی، یو شبه عمد دی. قتل عمد دی قتل توای چې یو سړی قصدن یو مسلمان په داسې یو اله باندې قتل کی چې هغه اله د انسان په اعضاو کې تفریق راوستای شي. یعنی داسې یو اله چې تفریق راولي، جلاوالی د اعضاو تر مابین راولي، مثلا په چاړه باندې یا چاکو باندې یا په تیره ډبره باندې یا بل دې تورته سلاح. کفداسي یو وسله باندې یا پداسي یو اله باندې څوک قتل کی قصدن، نو بیا یې سزا داده چې دای به هم پر دې باندې قصاصي دي توای عمدن قتل. او دوم به دي شبه عمد. شبه عمد به دي توای چې پداسي یو اله باندې دا مسلمان قتل کی دا مؤمن چې هغه دا سیتیرا اله نه، مثلا یو لوړ ډبر یې پر وګرځول، هغه د پر زګار کومشتل د نن زړه ته تاوان ورسوي، دی په پات دیته بیا شبه عمد وای. د شبه عمد په ارتباط باندې د فقها او اقوال مختلف دي. ځینې وایي چې قصاص ور باندې ست، ځینې وایي نست ور باندې. او صحیح قول مرد امام ابو حنیفه رحمه الله دادی چې قصاص ور باندې نست، ځکه په قتل کې دا ضروری د تفریق د اجزاء او برازي، په دې کې تفریق د اجزاء نه دی راغلی. او دریم به خطا دی. خطا قتل بیا په خپل پر دوه قسمه، یو خطا په قصد او ګمان کې ده، یو خطا په فعل کې ده. خطا په قصد او ګمان کې دی ته وایي د مثال په توګه یو سړی قصدن او ګمانن په یو ښکار باندې ټکان کی او هغه
بل څوک وشتل د دا ګمان دی چې ښکار وي هغه انسان را روان دی، یا د دا ګمان دی چې دا کافر دی خدای قصدن ودی هغه مسلمان جنې وشتل، نو دا خطا په قصد او په ګمان کې راغلی. او دوم بیا خطا په فعل کې، خطا په فعل کې بیا دا د چې دی خو ولي یو حیوان لیکن فلاره کې دا مرمي پر بل چا ولګید، نو دا د په فعل کې خطا سو. په دې دواړو صورتو کې پر دغه سړي باندې دیت دی. البته اول قسم چې دی هغه لږ شدید دی تر دا دوم، هغه په حکم کې راځي. هغه داسې چې د اول قسم چې دیت دوی وایي خطا په ظن والقصد، چې دا په ظن په ګمان او قصد کې کومه خطا راځي. په دې کې دا د چې څلور قسم حیوانات په دیت کې راځي، یو کلن، دو کلن، درې کلن او څلور کلن. او په دا دوم قسم کې چې بیا په پیل کې خطا راشي، په دې کې بیا پنځه قسم حیوانات، یو کلن، دو کلن، درې کلن، څلور کلن، پنځه کلن، یعنی یو څه تخفیف پکې راځي. دا بیا وروسته د دیت تقسیمیږي. نو دغه دیت پر دغه کسانو باندې په دغه صورتونو کې لازمي دي. نو د ځینو صورتو حکم دلته بیان شوی دی او د ځینو د بیا په احادیثو کې بیان شوی دی، د ځینو د بیا په نورو آیاتو کې بیان شوی. نو الله تعالی اوس دلته د ځینو د بیانې وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، کې خطأ قتل کی نو د هغه حکم درته بیانې. ومن قتل مؤمنا خطأ، کې خطأ قتل کی فتحرير رقبه مؤمنه، نو د یو مؤمن غلام یا مؤمن منځ آزادول ضروری دي. ودیه مسلمه، او کامل دیت به ورکوي الى اهله، د دې مقتول کورنۍ لره، د دې مقتول کورنۍ ته به کامل دیت ورکوي. او کچيري کورنۍ نه درلودل په هغه صورت کې به بیا د ټول دیت اسلامی بیت المال تسپارل کیږي، هغه ته به ورکي. الا ان يصدقوا، مگر په هغه صورت کې بیا دیت نه دی ور باندې واجب او فرض، کله د مقتول ورثه ور معاف کی. الا ان يصدقوا، مگر په هغه صورت کې چې دی ور معاف کی. دا مقتول له ورثه ته چې دیت ورکول کیږي، دغه دیت عین داسې حکم لري په شریعت کې لکه د میراث. په میراث کې د مقتول ټوله ورثه حق لري او هیڅ چاته د دې اجازه نشته چې د بل حصہ معاف کړي. د بل حصہ څوک معافولای نشي، خپل حصہ معافولای شي. نو کچيري د دې مقتول اولادونه کشران وي او هغوی یو څوک راولاړي صلح داسې کوي د قاتل سره چې لږ پیسې اخیای معافوي، دا قطعا حرام عمل دی، جائز نه دی. ځینې اجان صاحبان او ځینې ملایان صاحبان په دغه سپیشو کې کښینی صلح کوي، دغه صلح د شرعي اصول خلاف صلح وي، دا معتبر نه. د مثال په توګه یو چا څوک په موټر باندې والی، هغه سړی په قتل باندې ورسېدی، دا خطا اند کار کړی دی، قصدن خو نه دی کړی. نو پر دغه کس باندې لازمي ده چې هغه ته به کامل دیت ورکړي. دیت په شریعت کې یا سل اوشان دی یا د سل اوشانو قیمت دی، او یا زر دینار دی یا لزر درهم دی. او دغه سل اوشان او یا د لزر درهم پر قاتل او د قاتل پر عاقله وباندې، یعنی د قاتل پر هغو قریبانو باندې چې د نصرت او کومک د پاره د قوم او د شاده پر هغه باندې د درو کالو په جریان کې شودل کیږي، چې په درو کالو کې به دغه دیت کاملا و دی ورثیت د مقتول را ادا کوي. نو کچيري یو کس را ولاړی صلح کوي پر دی باندې چې بس د دیت خلاص لکه یا 15 لکه کالداري تقریبا کیږي، وس د 3000 په حساب چې کې ا د 3000 په حساب چې کې خو بيخي ډيري کیږي. مرشي حساب ورته کړی دي تقریبا 13 لکه کالداري او یا 14 لکه کالداري د یو چا دیت کیږي، ځکه چې 2940 تولې سپینزر کیږي او 2940 تولې سپینزر دومره اندازه پیسې کیږي. کسرو زره تورواړې یا د وشانو قیمت تورواړې بيخي ډېری پیسې کیږي. نو دې راولار چې ما معاف کړی دي، ته څوک چې معاف یې، تا خو خپل حق معاف کړی، ته د کوچنیانو حق معاف ولای شي، دا خو جایز نه، دا حرام عمل دی. دې څه بسړی ځان ګوري. ځینې خلک په دغه کارو کې خراب پورته کیږي، اولته بیا یو غیر شرعي فیصله کړي، ځان یې خراب کړي او د نور مسلمانانو حق هم تلف کړي. دا د ورثو حق دی او د هغه د اجازه ته بغیر دا څوک معاف ولای نشي.
او د کوچنی اجازت معتبر نه دی تر څو چې بالغ شوی دی نو بیا څنګه سړی معاف کی دا خو ناروا عمل دی باید سړی ونه کی نو د دې څخه ځان ساتل پکار لله الحمد ماتر اوسه د چا په دغه سي دعوه کې شرکت نه دی کړ او دا مې په سلام کړی ده طالبانو تمیم دا وسط دي تاسو تمیم دا وسط دي په دغه سي دعوه کې مکشي په دغه سي دعوه کې عموما انسان و خامخا شرعي حدود ماتي یو خدا چې په دغه سي دعوه کې عموما اجان صاحبان خانان صاحبان ډيري دا علما التدسي به حیثیت استعمالي چې په دغه سي ځایو کې لکه د شی چمپل د اسی استعمالي نو د دې څخه ځان ساتل پکار یو وخت یو څوک ماته وویل چې دلته د یو چا د مړي دعوه ده نو تر سره ولاړ شي مورته زونه چې فارغ نه مز ما کارونه ډیر دی هغه شناخته سړی وو خیر خو بیا یو بل مولوی صاحب ول هغه مولوی صاحب ماته ور زدون ذلیل او خوار سوم په دې دعوه کې دومره ذلیل او خوار سولم چې خلک د کوڅې د یو لیونی سره دغه معاملې نه کوي لکه ما سره یعنی نه د شرعي خبره اوریدل دي خلکو نه توجه ورته کول نه د شریعت احکام ته توجه کول بس خپل سره ګر ما ته ویل چې تاسو ډیر شکار کړیو چې ځان دې اخلاص کړي او ما ته تجربه ده چې زبون بیا هیڅ کله په دې شرکت ونه نو دا عموما د اسی مسائل خصوصا که په قومي لین کې دا کسرال بیا قطعا التدین تدین ګوري نو دا اسی شانو څخه ځان ساتل پکار دی ولی اسی نه چې انسان اخرت هم خراب کړي د خلی خواندیم خراب فائدم نه پکشي الا يصدقوا مگر یا چې هغه معاف فإن كان من قوم دا دوم حکم بیانی فإن كان كشيرو دا مقتول کس چې په خطا قتل شوی دی من قوم د داسې قوم څخه عدو لكم چې تاسو دشمنان وهو مؤمن او دی مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه نو بیا آزاد دل دی یو غلام مؤمن یا د یو مؤمن منځ آزاد ول کفاره ورکی دا ورکی او دیت انست ځکه دیت نسته چې د ورثه خو بیا کافران وي کافر د مسلمان میراث نشي وړي او کې ورثه مسلمانان وي نو په دارالحرب کې وسیږي په دارالاسلام کې نسته ځکه نو بیت المال ته دیت ور تسلیمیږي دا دوم حکم سو و ان کان من قوم او کچیرو دغه مقتول په خطا سره من قوم د داسې قوم څخه و بینکم و بینهم میثاق چې تاسو او دا غوی تر ما بین صلح او ذمه دا غدریم قسم بیانی کچیری و دا مقتول چې په خطا قتل شوی دی د داسې قوم څخه و بینکم و بینهم میثاق چې تاسو او دا غوی تر ما بین معاهده او صلح و یعنی یا هغه ذمه و یا مستامن و یا مصالح فدیه مسلمه نو بیا د هغه کورنی ته کامل دیت ورکول دی الی اهله دا اهل لرا وتحرير رقبه مؤمنه او آزاد دل دی رقبه مؤمنه د یو مسلمان غلام او مسلمان منځي وسپدی صورت کې بیا یو سړی را ولاړ شو معاهد یې قتل کی یا ازمی قتل کی نو هم به ورثو ته دیت ورکی ځکه چې کافر دی د کافر میراث کافر وړلای شي مسلمان نه دی او بل دا چې دی به کامله کفاره ورکی کفاره نو داده چې دی به یو غلام آزادی یا مؤمن غلام او یا مؤمنه منځ خو په دا ټول صورتو کې کتا سی وای غلام پیدا نکي یا مومن ز پیدا نکړل نو بیا تاسو د پاره دا ضروری ده چې تاسو بروژې نسی شپته ورځې فرل پسې عمل لم یجد فصيام شهرين کپا دا ټول صورتو کې چې د غلام آزادېدل ضروری و عمل لم یجد کې چیرې پیدا نکړل یعنی دا غلام پیدا نکي فصيام شهرين نو بیا روزنی ولدي شهرین دوی میاشتې متتابعین فرل پسې دوی میاشتې روزه نیول دي توبه من الله دا د الله عزوجل د طرفه توبه ده یعنی دا تاسو یو ګناه کړو او الله تعالی د توبې د پاره ترتیب درته برابر کړي وکانه الله علیما حکیما او دی الله عزوجل علیما فرعلم لرونکی حکیما د پر حکمت خاوند نو په خپل علم او حکمت سره ستاسو د پاره په مختلفو وختو کې مختلف احکام ټاکي په دې کې ستاسو د پاره مصلحت او خیر دی ولو که تاسو نور باندې پوهیږئ صدق الله العظیم